أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. امام ترمذی رحمه الله دا حدیث شریف نقل کړی دی په ترمذی شریف کې. جابر رضی الله عنه راوی دی. جابر رضی الله عنه روایت دی، فرمای الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې د ټولو نه افضل ذکر لا اله الا الله دی او د ټولو نه افضل دعا الحمدلله ده. افضل ذکر لا اله الا الله دی. د دې وجې نه د لا اله الا الله ذکر د لا اله الا الله ورد هغه ډېر زیات کول پکار دي. لا اله الا الله ویلو سره د غیر الله خیال د الله رب العالمین نه ما سوا د نور مخلوقو د نورو بوتانو د نورو د څه چې هم عبادت کېږي د هغې خیال د زړه نه وځي او د الله رب العالمین خیال دا په زړه کې پخېږي. د دې وجې نه افضل ذکر لا اله الا الله نبي علیه الصلاة والسلام ویلی دی. بل دا چې لا اله الا الله ویل دا په جمع باندې ډېر زیات اسان دي او اسان ذکر دی. الحمدلله ویلو وجه دا د علما ذکر کوي ځکه چې د الله تعالی یادول هغه د الله تعالی د نعمتونو شکریه هم ده او په دې کې الله تعالی یادولی هم شي او د الله تعالی نعمتونو شکریه پکې هم ادا کولی شي. لکه الحمدلله ویلو کې الله تعالی هم یادېږي خو د الله رب العالمین د نعمتونو شکریه هغه هم ادا کېږي. د دې وجې نه الله رب العالمین قرآن مجید کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. نو که فرض که موږ د الله رب العالمین شکریه ډېر زیات ادا کوو نو الله رب العالمین باندې نعمتونه نور هم په موږ باندې سیوا کوي او په دې باندې باقاعده دلیل دی دغه آیات لئن شکرتم لازیدنکم. د دې وجې نه د افضل ذکر چې لا اله الا الله دی دا زیات د دې ورد کول پکار دي. په لاره باندې سړی روان وي ناست یا مثال په طور باندې ډډۍ وهل ده نو په هر حالت کې لا اله الا الله ویل هغه ډېر زیات کول پکار دي او دا همیشه دپاره ژبه لمده ساتل په دې باندې پکار دي او دغه شان الحمدلله ویل هغه ډېر زیات پکار دي او په هر حالت کې په هر یو نعمت باندې الحمدلله ویل پکار دي. دا بهترینه کلمه ده. زموږ شیخ صاحب به ذکر کول وی عربیانو په الحمدلله باندې دنیا وخوړه. نو د دې وجې نه الحمدلله بهترینه کلمه ده. الله رب العالمین